کتونکو سلامونه کوم، امید ساتم چې تاسو به ټیک ټاک یې. لبخان شیرپو یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی، 400 په یو مصری خانه کې موجود یم. ګرانو کتونکو دغه شانتي د هر ډاکټر یو خپله سپیشلیټي وي. څوک د ګردې وي، څوک د معدې وي، څوک د آی وي، څوک د سکین وي. دغه شانتي په دې مصرانو کې سپیشلیټي وي. څوک د بیټرو وي، څوک د الکتریشن وي. لکه دلته کې اوس شفیق استاد دی، دلته فضل امین استاد دی. دا شفیق استاد چې ډېر لرې نم دغه نو هلکه ویل ته یې بوځه. دغه شانتي خو ډاکټر له لاړ شي نو ډاکټر د مختلف مرضونو خپل خپل وي، خو بعضې نیم ډاکټر چې کوم دی هغه وایي زه د هر مرض ډاکټر یم، نو هغه دې سم ځای ته ورسوي. د ګاډ حوالې سره به خبرې اترې کوو، چونکې د انسان فاونډیشن چې کوم دی نو زما په خیال باندې په دې چې هر څه وي، خو زه یم چې ګرده چې کوم دی دا د انسان فاونډیشن دی چې دا د خراب وي نو ټول وجود به دی چې کوم دی نو یا معده ګډوډ وي. خو د ګاډي فاونډیشن چې کوم دی نو دا ډېره ښه وي. فاونډیشن چې خراب وي نو ګاډی شور کوي، ګاډی دربیږي او ګاډي کې ډېره زیاته مسله. دلته کې یو خوا خو غریبي ده، بل خوا موږ د مصري نه ګیلې کوو، خو پرزې ډېرې ګرانې شوې. دې طرف ته چا توجه نه ده کړې چې مخکې به یو نټ په څو کېده، نن نټ په څو دی. مخکې به یو پیپ په څو کېده، نن پیپ په څو دی. خو بعضې نیم داسې دکانداران وي چې هغوی د افغانستان نه یا د یو ځای بل ځای نه څیزونه وړي، نو د هغې ریټونه نه وي معلوم نه چې په څو یې در باندې خرڅ کړو، په څو کې ووښلې. دغه هم یو بېله خبره ده. خو بهرحال بره د الله کیمره لګېدلې ده، د انسان نه به تپوس کوي. تجارت دا یو مقدسه پیشه ده. پکار ده چې هر دکاندار مزدوري وکړي یا قلاله وکړي او مناسب ریټ والي. د سړي ګاډي ته، د سړي رنګ روغن ته، د سړي کپړې ته نه ګوري، خپلې پرزې ته او خپلې ګټې ته وګوري. لکه په دې حالاتو کې موږ ګورو که نه چې یو ګاډی ښه وي یا ښې کپړې چولې وي، نو موږ وایو یاره دې پیسې دونه شوې. یا بعضې مصران ګرانو کتونکو د موقع نه پیدا کړلمه، هغوی ښه پرزه وباسي او ورته وایي یاره دا خرابه ده، نو عام سړی خو په دې باندې نه پوهېږي، نو بله ورلو لګوي، نو هغه ته یې خوا کېږدي. نو په دې حالاتو کې هغې خلکو ته مې زما دا خواست دی چې دغه روزي خو به ته وګټې، خو سکون به درته نه وي. دغه پیسه خو به ته کور ته یوسې، خو سکون به درته نه وي. نو په دې لحاظ سره د مصرانو ته مې دغه خواست دی، بعضې مصرانو ته ضروري نه چې هر مصري چې کوم دی نو هغه دې ته ناست دی چې زه به د ګاډي نه دغه پردو وباسم او بله وپکې لګوم. نه، بعضې نیم مصري چې کوم دی هغه تاله د ګاډي پرزه ټیک کي لکه هلته کې روخله استاذ هم دی. نو زه د دې بعضې مصرانو دلته کې ذکر کوم، ځکه په دې ویډیو کې چونکې زه عرفان استاد له راغلی یم او عرفان استاد د فاونډیشنو کار کوي، نو دا د یو سپیشلیټي ده. نو ډېر خلکو له تاسو چې زه نو ګاډی به دربیږي چېرته کې لاړ شمه، د هغې لپاره یو خاص ځای وي. نو چې خاص ځای ته ورسي نو د ستا د ګاډي به هغه صحیح مرض چې کوم دی نو هغه وکتلی شي. لکه د دې هر مرض د بیټری بیل ډاکټر دی دلته 400 مصری خانه کې، او صالح شاه استاد صالح شاه باچا چې کوم دی د دې صدر دی، یو ډېر تکړه سړی دی. نو زه ډېره موده پس په مصری خانه کې ویډیو کوم، خو دا خصوصي عرفان استاد سره یو خپل تعلق دی. نو په دې سپیشلیټي باندې خبرې کوم چې د فاونډیشن په ګاډو کې موږ ته به څنګه پته لګي چې زما د ګاډي فاونډیشن خراب دی. په دې به خبرې اترې کوم. نو دا دلته کې د دې نمبر چې کوم دی 0313 88 60 960 او 0311 93 16 936 فضل غنی مارکیټ، مردان روډ، 400. دا د دوی دغه دی او کمانه انجینیرینګ ورکس. عرفان استاد ډېره زیاته مننه، څنګه چې ما یو لوی تمخید تړه خبرې اترې مې وکړې، دې سره مې اتفاق کوي چې ډېر مصران داسې دي چې روغې پرزونه د خلاص کړي، بله واچي دلته کې به ټوله ورځ مصري خانه کې هم تېره کړي او ګاډی به هم ټیک نه وي، په سبا به بیا راولي. داسې هم کېدی شي موږ سره داسې انشاءالله کار به ټیکي شی به چې کم خراب یې موږ بدلو، او د دې لکه دوکو موکو کار دلته انشاءالله نه، او کم شی چې خراب وي نو موږ بدلو، لکه صحیح شی نه بدلو. ځکه چې نن سبا غریبي ده، دغه دی که نه دار سړي، نو موږ وایو چې ګاډي وایه تم پیدا وشي موږ ته مو شي، او چې کم شی ماتي نو هغه بدلو. او بل دې سره که ګاډي غربېږي، رواني درزېږي، د فاونډیشن علامت څه دي؟ دغه غربېدلي درزېدلي ګاډي کې دننه شور راځي او په مزغو بوجي که نه دغې سره، نو چې دا ورته موږ واچو نو دې سره ټیک شي. جي تاسو د کوم ځای فاونډیشن لګوئ؟ موږ خو جي جاپاني لګو، لاورې نه لګو جي، جاپان نه راځي. نو هر ګاډي کې خو جاپاني ضرورت دي که نه؟ او جي ټولو کې جاپاني لګي جي.
لاوري پکې وي خو هغې سره ګاډې ډېر درزېږي غربېږي که نه جي او جي نو موږ ترې هغه لاوري وباسو دغه کابلي پکې اچو صحیح جاپان والا ما چې څنګه ذکر وکړو لکه اوس خو نټونه پرزې دا هر څه سره چې ګرانېږي وړه چیني چې ګرانېږي خو دا شیزونه هم ګران شي او جي خامخا ګران شوي دي جي ډېر مخکې به چې یو شی په 2000 نو هغه اوس په 4000 دی مخکې چې 5000 هغه اوس په 8000 دی لکه کم از کم نیم په نیمه فرق راغلی دی جي نو بیا موږ به هر حال لکه دغه کوو چې موږ پکې مخکې 1500 ګټلې او 200 ګټو 300 ګټو خو موږ وایو چې لکه ګاګ تر هغه کنه خپنی عرفان صاحب فاونډیشن کې مرمت کول شي نه دې کې څه کې مرمت کیږي او څه کې نه کیږي څه کې نه کیږي هغه داسي چې هغه ټسبوسیبل شي هغه کې مرمت نه کیږي کم داسي چې هغه موږ مرمت کولی شو هغه کیږي کې بیا موږ بشم واچو قابلیت نویم پکې راځي او نوې کار نه کوي سختي قابلیت راځي خو نرم ای سره گاډي بالکل سموث شي د څومره وخت نه تاسو دکان دلته دا ما خو جی دلته 24 سال شو او 8 سال می شاګردي کړه جو هم دلته په 400 کې او زپر استاد سره ما او بیا می دلته دا دکان شو 24 سال د مو شو جی دا می زویری عمران او دیم د سبق ویلې دي شپږمه پورې او بل بیا مې د خپل پیډ تر اواله مې چې خپل کار تکړه دي ان شاء الله بالکل زه مطمئن ما بالکل چې زه نیم نو کار رسول شي کنه سټیمه پورې دکان تاسو کولو مونږ خو جی بس ماسختانه پورې یو سار 9 بجې راځو او ماسختان 7 بجې ځو لکه کوم ګاډي چې درزيږي کنه ډېر خلک وي بیرنګانې خراب دي دا دی هغه دی په دې کې اکثر فاونډیشن زیات کړ دا فاونډیشن مسئله جو زیات کړ دا فاونډیشن ناراضي لکه څوک بیرنګانو کې څوک اکسلیو کې څوک شاګبزر واچي او لکه چون کې مسئله دغه چې فاونډیشن خراب نو ټول ګاډي درځي دلته نور مصرانو سره ګارانټي ورکړي چې د مارکیټ ترازی نه لکه تاسو سره خواږه الیکټریشن والا من سره خواږه الیکټریشن هم شته دا طارق استاد مصری دی دا سلینسر والے قیوم استاد دا زرشاد استاد مصری خ قابل مصران دي خ خشته کار ولکه لکه کار کې خبرې نشته دلته مطمئن کار کوي دلته لکه دا وایي می سره شاهد ولاري د سره شاکبزر اشتهرم بکسي دار سره ملاوي ګران بوش خو نه جنا خ پریډ لکه خ مزدوري 2 300 په پرده کې غټي تدیر او خار ولکه په دې ځای کې لکه ارس شته وایي شکر دلته یو شي دلته شاګر یو شی ملاوي چې ګاډ راشي واپس پنه دي هر یو شی وته ملاويږي د تنګینا د مرزونه د شیرپونه د زیمنا داسې لکه در طرف نه موږ دلته راځي او دا فاونډیشن شاکبزر اشتهرم بکسي دا موږ نه وړي او دې نه هم مطمئن دي د خانزاده صاحب نه ګول خان صاحب یاره مثال موږ یو غلطه پوردا په ګاډي کې پټ کو او سمته نه وباسو لکه د دې نه غټه د بېمانه بل اړولار نشته پېښوي دا زموږ ډیره یاره ده ان شاء الله چې موږ به داسې کار کوو چې سړی نه غلطه پوردا لر کوو او صحیح پوردا وته واچو اجازه موږ نه مطمئن لاړ شي نو موږ له بسار کا خیر بیا غم راځي او ځان سره به نور مرګري مراولي خلک وي پیسې نه لګي زیاتې والا خو نن ورځ مې ضایع کړه نو سبا ورځ را باندې مزه کبا او ان شاء الله لکه موږ خدا سوچ نه لري چې سړی موږ له په دوباره پدې ګیلا راشي موږ وي چې ځان سره سبا بل سړی مراولي او دې ځنه ان شاء الله هم مطمئن لړ شي او زموږ په داړه دی او چې په یو ځای بل ځای ملکونو کې استعمال شي وي او موږ د دې ګارانټي ورکو او تل سره دی د دې د وجه ولې کې چې دا مثال خبره کوم کارو او نکی کنه نو موږ د خیر افتله سوځه کې واپس راوړل بل یو څه صحیح ګالو کتر کو ما د مصری او ډاکټر تړونو کو ډاکټر سره د انسان کار دی او مصری سره د ګاډي کار دی نو دا ګاډي او دا لازم او ملزم خبره ده نو چې دا سه ناله ډاکټر لور شي نو غټه بوجي ورته ټکه کی دونه دوا دار مرز بدرته ولي نو ټیک پم نشي او اکثر چې کوم دي دا کولاډر سره دغه کې په یو کور کې دا ډېر غټه کارخانه ده هغه باندې چې موږ کله چاپو وخله ناششته نه با ګولې جوړې دی هغه ګولې قیمت چې کوم دي 400 روپے او هفته پس چې کوم دي نو هغه ته بیا رخایم ملو شو ماشينري ورکړه نو دغه شانتي مصری لم چې لاړ شي نو چې هغه غلطه پړځو لګي یو سبا بیا کړي نن سبا چا سره وختونه نشته هر سړی پر رزق په پمنډه دی ګرانی ده نو زموږ ټول مثال زدا خواسوي چې خنومونه نه روکيږي ګوره دلته نمونه علم کنه شفیق استاد علم دا بزنه دا ډېر خلک دي دا خانزاده استاد چې کوم دنو زه ماته وی عرفان لبزي اوس دا هغه زین کې دی خو هغه چې کوم دی مضبوط کار کوي یا روح الله یا فضلمین یا دا سنو ډېر تکړه مصران ستدي دا نه چې ما تکم نمونه یاد دی بدا تکړه دي نه د 400 مصرانو کې ډېر تکړه ماهرین ودلته کې د پیښور نه
خلک راځي چې هلته ناکامه شي نو ویې لکه 400 مصري خانې ته لاړ شه دلته کې به فونډیشن غولولې ده ستا نوم ولې خلک اخلي چې مطمئن یو لکه کار مو صحیح کړی دی او خاطر هم کو او ټول خلک مطمئن دي دا څونه متران چې دي مردان روډ باندې دا ټول موږ له راځي او عرفان استاد له لاړ شي عرفان استاد له کنه جی او جو شکر دی نو کار مو صحیح کو او کار اوکې لکه مسله نه راځي بیا ها جی 24 سال کې من تاسو پورې نه مسله نه جی نه دا زبردست خبره ده او ضمیر به د خوشحالي ګرانو کتونکو دا د عرفان استاد چې کم دی کم د فونډیشن دا دکان دی نو دا مرته خوده دغه پرزی او غسره خوا کې نور دلته کې دکانونه دي نو دا غوینه بیا راخلی نو د دې ټولي مصری خانې هغه ګارنټي ورکوي چې دلته کې به قابل دي او کار به کوي او بیروزګاری ده طارق استاد ذکر هم پکې وشو کنه نو طارق استاد لکه ما چې څنګه ذکر وکړ اکثر نه تاسو ته هغه نوې پرزو باسي او بل ورته ورلګوي نه چې دلته هغه شی نشته چې کوم شی خراب او بدلیږي او غلط کار مونږ نه کوو ګیله شکوه څوک وروړي داسې نه ان شاء الله نه به وروړي یو ځای بل ځای یو سړی راځي خامخا وایي کار مې ته کیو کو هلته کیو نشو دلته کې خدای پاک برابر کې ټیک شي کار ها جی لکه مطلب مې دا دی چې کار وکړه پیسې ته لګي خي والا خو به مکړه دا خو موږ ټول دوا یو کنه چې ګوره صحیح ډاکټر له لاړ شي نو صحیح دوايي بدر کې صحیح علاج به وشي صحیح کارګر له لاړ شي صحیح کار به وشي پیسې به چې کم در پځو لګي او چې خو دې خو لاړ شي پیسې به هم ځاتې لګي او کار به هم خرابي ها جی ګرانو کتونکو ګرانی راغلی ده ګرانۍ کې در څه خبره کېږي خو پرزه خبره نه کېږي چې پرزې څونه ګرانې شوې د مصري ته چې کوم دی په تریبل باندې دا سیزونه ګران شنو په دې باندې باس مباحثه نه ده شوې چېرته چې د مصري نه خو موږ ګیله کوو چې دا خو ډېر ګران پوه شي دا کوي دا کوي خو دا نه راکړي چې مخکې به تا کومه پرزه په سور وړله نن یې په سور وړې د هر څیز سره د وړو سره هر دغه سره هر یو شي چې کوم دی هغه ګران ادیب خان صاحب خبره خو ډیره د کمال خبره وکړه دا پرزې چې کم دی په دوبه کې یو سړی واخلي او بیا اوس چې کم دی د دې 500 روپے کیلو یا ولګول په 500 روپے کیلو دا راځي نو اوس په نت کیلو سي نو چې مثال خبره کوم ته التر خونډې شاکونه دی په 6000 روپے او د لارې خرچه په 7000 روپے شو نو دا کم د خبره لاړه 13000 روپے خبره لاړه نو دا قچینه زمونږ د ډیر ټینشن هم دی او ډیره پریشانی ده چې رب دا پرزې یو پټي خشي نو گاډو والتم د سخولت شي او لګیم خو په خوشي باندې چې اوس وته زه تر پتر بل ریټ ویم اب څنګه لګی بالکل ها ګرانو کتونکو عرفان استاد زیات ساته کو فاونډیشن مسله مینو بالکل راتلی شي مطمئن به زیری رمانه